اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. مخیاتن کی تذکرہ شوی وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نمبر لازم نه ده نور خلقو د پارا مساوات برابری نمبر دا لازم ده کله چې یو سړی په کور کې نو هغه دپاره پکار دا دی چې بیبیانې دوی درې څلوري نو هغه په نمبر باندې د یوې کرا بلې کرا شپه تېروي. کله چې په سفر لاړ شي نو سفر کې کله ځان سره یوه بوزي د هغې کله څه ترجیحاتي کله څه ترجیحات نه وي نو بیا قراندازي وکړي خسنې وکړي. ترجیحات مطلب کله داسي یو سړی واده کړل د کراچۍ نه او دی ځي کراچۍ ته په سفر باندې نو ترجیح دا ده چې هلته کې د دې مور و پلار دي نو دا کمه چې د هغه ځای ده نو هغه د ځان سره بوزي. د بل ځای سفر دی او ښځه د هغه ځای ده مور و پلار یې هلته کې دي نو پکار دي چې هغه ځان سره بوزي. دغسې څه ترجیحات پکې نه وي نو بیا پکار دی چې خسنې وکړي چې د چا خسنې راوخیږي نو هغه دې ځان سره بوزي. نو دا نمبر به وران شي کله چې واپس بیا کور ته راورسي نو بیا به نمبر شروع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله بل شان وا الله رب العزت وی تامه لازم نه ده ته چې سکه نو کولای شي نو چې کله تامه لازم نه ده او ته بیبیانو سره وخت رې نو دی باندې دی به خوشحالیږي. دویمه مسله دا ذکر کړو چې کومې بیبیانې استادي نو دې کې به څوک بدلی نه دې کې به څوک پرېږدی نه طلاق بچاله نه ورکې ولې دا د ټولو نه دنیا کې د ټولو نه بهترینې ښځې دي نیکۍ په اعتبار باندې د دې نه اوچتې زنانه نورې نشتي. که داسې نورې راځي دغې قسمونو کې کوم چې ذکر شي دي نو هغې کې ته نکاحونه کولی شي. دارنګه د وینځو خبره وه که وینځې راځي ستا په قبضه کې نو هغه راتلی شي
وز دې آیاتونو کې خطاب دے مومنانو ته او دې کې تعلیمات ورکي آداب خي مسلمانانو ته چې تاسو بس کوئ. دا واقعا هغه وخت کې راغلو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړو. دا غي ولیمه وا هغه ولیمه کې خلک راوبلل هغه باندې چې سو هغه په اخرول بیا سکسان خو پاسېدل یو درې کسان پاتې شو لګیا دي یو بل سره خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه را پاسید بهر ته راووتو په دې نیت او په دې اراده باندې چې داخله بو سم وي چې الګ ته وزه نو موږ سکول تکسر ناسیو او موږ به موضوع لیکن اغي ونه وتل. دغه وخت د ستر د پردې حکم نو لیکن بیام د ست د حیا خبري نو زنانه اخواته ناشتي دي په تکلیف کې دي ځانې یو سیټ تکړل او دلته کې دي ناشتي خبرې کې غب لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لکسات رست راغه بیان ناشتي اغه رستو دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسلمانه اوغه میدا لیکن میلمه نو څوک وته سویر نشي وځي پاسې ځي اگر چې د نږدې ده د کلی خلق ده د محله خلق ده لیکن بیا هم سره خو ویل نشي. نو دیله په خپل باندې سترګې غړول پکار دي. دا اصل کې وو منافقان چې هغه لګیا دي او بل سره خبرې کوي. صحابه کرام هغه ډېر ادب والا خلقو صحابه کرام ډېر موقع شناس خلقو احساس والا خلقو لیکن دا چې کم دا نوري دا غي سره د سره احساس نه. نو الله رب العزت حکمونه راولېګل مختلف حکمونه دي آداب دي دا تذکرہ راځي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه. اے مومنانو مداخله کې کورونو د پیغمبر ته اسه وچ پوچ باندې راځي کور ته دننا. سورۃ نور نازل شوه هغه کې بیانو احکام د ستر د پردې التم ذکر کړلی. الته کې ویلو پردې کور ته به اجازه نه زی کله چې پردې کور ته زی اجازه باخله چې زینو سلام بکې بیا دغه خبر आवाज زنانو ته بنه ګوري زنانو ته حکم او سړو ته بنه ګوري پردو سړو ته پردو زنانو ته به سړی نه ګوري سړی او خزبا پردو نارینو ته نه ګوري. نور آداب ولته کې نور ته کې مداوي لا تدخلوا بیوت النبی مداخله کورون د پیغمبر ته. نو د پیغمبر کور ته داخله دل من دین او داغینا نور مسلمانانو او د نور چا کورونو ته پردو کورونو ته داخله دل من دي الا یوزن لکم مگر دا چې اجازه درکړې شي تاسو له خبر درکړې شي اعلان د توکړې شي الا طعام خوراک ته غیر نازین اینا نبه انتظار کوونکی د پخلی چې لاړ شي مخکې دا پخلی په انتظار باندې ناسي ویلې شي دی الکه 12 بجو له براشي پوخا ک ټیم نو غړای نه وې نو داغه متبادل بل سو عام طور باندې د ډوړې خوراک ټیم سو غرمې ټیم نو دا ټیمونه
ویل کېدو پلان کې وخت بلان شي نو چې زینو داسې وخت لاړ شي چې خوراک تیار شوی نو 12 بجې مثال په تور باندې نن سبا غړې دي نو چې 12 بجې ته خود نه ته په 10 بجې باندې بنځي چې 10 بجې باندې راشي ولته کې ډډه وای یو لته بل باندې واړې ناسه او پخله بکیږي دلته کې دا سړی چې دینو ده هم لګیا دی سیبا سکار کسب کوي دیوا د کور کې د زنانو سره سو مدد کوي کلبا لرګي ماتول غواړي لرګي با کټ کول غواړي واړه کول غواړي کلبا نور څه خبرې کلبا نور څه خبرې په دې وخت کې هم سړی دا غني خبرې کې دي شي وسخه دکان نه دی بازار نه دی کلبا ډوډۍ راوړي د بهر نه کلبا انګوړې راوړي کلبا یو شی پکاري کلبا مثال پکاري کلبا مالګه پکاري دلته کې دی باغې پسې منډوي ک تاسو سره بناسي تر هغه 10 بجې باندې پرلت تیواله نو دا تعلیم ور کوي ادب خي چې د ډوړې دعوت درکړې شو نو داغه نه مخکې د پخله شروع کیږي او پخله کول کیږي او تبال ته گناسي نو دا سړی ډیر شي کارونه کور کې کلا سړی اوازي نو بیا زیات کلا با لرګي چول غواړي کلا با یو شي پسې منډوال غواړي کلا بل شي پسې دی براغله ناس بینو وز د میل مسره غناستم پکاري بیا کنه نه الله وای داسې بنا کوي احساس ځان کې پیدا کړي نو یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اے مومنانو مسلمانانو مداخله کې کورون د پیغمبر ته الا یوزن لكم مگر دا چې اجازه درکړې شي تاسو له طعام خوراک ته دعوت درکړې شي تاسو له خوراک ته غیر ناظرین ایناون النبی انتظار کون کی د پخلی ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو له دعوت درکړې شي فدخلون داخله گئی فاذا طعمتم فانتشرون کله چې تاسو خوراک وکینو بیا خورېږئ بیا پاسې ځئ بیا مجلس پر خاص کوي ولا مستانسین لحدیث او مکه نه تاسو مینا کون کی د پار د خبرو مینا مکه د خبرو وږي لګیاري غب شوه تړل لګیاري غب لګي انا دا غپونه ځان بل ځکه لګوي دای دا وسی خلک به سو براشي پردیس کې ولا غب مزور کوي هغه تاسو بل څه دلیدلی نو کله به دوته نه ورونه وای هغه بل کې غب شروع کی پردیس کې هغه تاسو خپل یو دا خلک بازي خلک وای دسي هغه تاسو یې لکه چې یو بل یاړو لیدلی نه دلته یو بل لیدو دا وسی غب شپ لګې نو لاړ شه حالت کې داغه د پارا ځان له مجلس جوړ کا ځان لا یو ځای وګورا نو د پردیس میلاو شوی دی یو ته جمعات میلاو شوی دی جمعات کې غب لګی ولا مستانسین لحدیث او مکه نه مینا کون کې د پارا د خبرو ان ذالکم کان یوزی النبی یقینا دا خبره دا تکلیف ورکې پیغمبر لا فیستحیی منکم ناغه حیا کوي تاسو نه پیغمبر حیا کوي دا د نشي ویل چې راغه اوسئ ولې مل مخامخه سنسو حق خوشته دانګې سره ملمت کله داسې ویلې شي هغه ډوړې د پار راغل وای نو بس ډوړې یو خړ اوس پاسې ځي دا وینام ګرانې والله لا یستحی من الحق او الله حیا نه کوي الله باک نه کوي من الحق دا حق بیانولنا دا الله صفت کې راضي لا یستحی من الحق الله باک نه کوي دا حق بیانولنا الله نه منع کیږي دا حق بیانولنا مخکې سورۃ بقره کې موږ ویلو ان لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها الله لا یستحی موږ ډېر معنی کړو
الله نه من کیږي، الله باک نه کوي، الله نه پریدي. لا یستحی من الحق حق بیانول الله پریدي نه، حق بیانوي. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. دویم حکم راغی نو دا د پیغمبر د بیبیانو د پاره نه، پیغمبر کور د پاره هم دی، او د مسلمانانو پردو نورو هغې د پاره هم دا حکم دی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کله چې تاسو غواړئ د هغې نه څه شی متان سامان، فاسألوهن من وراء حجاب، نو غواړئ د هغې نه د پردې نه شاته، کور ته به نه ځې ورننوځي به نه. مګر سهار چې حدیث وایو مخکې ورځو کې به یو حدیث تیر شوی، یو سړی لاړ شي او دروازې ته مخامخ ولاړي او په چون کې سیکول کوي، نو دی خو اصل کې خو نظر دی، نظر دی دننه لاړ، ته بار تشکیله ولاړې بیا. که دغسې چاته پته ولګېده په دې چون کې د هغه ځای نه ډکې ورومانډه پې او د ده سترګې پې ووهله، سترګې وله راوویسته، سترګې وله ړنده کړه، په دې کې تاوان نشتی. د هغه ځای نه پې څه بل څه شي ګزار وکړو، دا خو په دې باندې خو مرګونه کوي بیا خلک. ته لګیا یې هلته کې په کور کې چوندونو کې سیکول کې، اگر چې میلمه یې لیکن بیا دسې میلمه هغه بیا موږ پریدو نه وایي. زموږ معاشره هغه خو د پښتو ده، پښتو کې خو دا شی ډېر عیبناک ګڼل کېږي. نو اذا سألتموهن متاعا، نو کله چې غواړئ تاسو د هغې نه څه سامان، نو فاسألوهن من وراء حجاب، نو غواړئ د هغې نه سامان رستو د پردې نه. مخامخ کېږي به نه، اواز وکړه. دې زمانه کې موږ خلک څه غواړي، څوک لور غواړي، څوک تبر غواړي، څوک کشۍ او بیلچه غواړي، چاري غواړي، داسې نور څیزونه غواړي. او نه چې څه شی غواړي نو پردې نه شاته نه به غواړي، اواز وکړه او څوک یې راوباسېدله. تپوس کې نو هم د پردې نه شاته به کې مسلې تپوس کې، نو داسې نه زه د مسلې تپوس کوم نو مخامخ به کوم، مخامخ نشي کولی. نو فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن. دا خپا کوونکي ده ستاسو زړونو دپاره او د هغې د زړونو دپاره. په دې باندې زړونه پاکېږي چې کله ستر او پردی په کم قوم کې په کم کور کې ستر او پردی پای کې خفګانونه نه بیا ګیلې معنی بیا نه. چې کله ستر او پرده پکې نه، یو سړی دی بوللی کور ته او بل دی نه دی بولی، زه یې بونت لما ما ته یې ستونکو او زه یې ګوره بیټک کې کېنولم، پردو په شان کېنولم، دین نشته، ستر او پرده نشتی، نو دا ګیلې بیا رکېږي. ډېر خلک وایي وایي پردو په شان په دغه کې کېنولی وم. نو هغه کسانو راغلي وو د یو سړي پسې، د هغه خپل وو، هغه کېنول بیټک کې، ښه خاطر مدار یې وله وکړو. چې کله لاړه هلته کې ګیلې وکړې، موږ یې بولې وو په بیټک کې کېنولي وو. دا ګیله راورسېده، وی ښه داسې دې زما په ښځه پسې راغلي وو، زما خپل وو که زما د ښځې خپل وو، زما خپل وو، زه ورسره ناست وم، څه په خدمت کې ما څه کسر نه دی کړی، څه کسر مې نه دی پرېښودی، او دې چې دا ګیلې کوي نو دې زما په ښځه پسې راغلي وو. بعضې یې داسې ګیلې کوي بیا نه. نو ستر او پرده پکار ده، پردې دی نو هغه د کور او د ور نه بهر پکار دی. ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، او نه دی جایز تاسو د پاره چې تاسو یې تکلیف ورکوئ د الله رسول الله، جایز نه دی. دویمه خبره ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا،
او جایز نه تاسو د پاره چې نکاح کوي تاسو د بیبیانو دا غسر رست دا غنه چره د پیغمبر بیبیان دي د پیغمبر د وفات کېدو نه رستو داغه د بیبیانو سره نکاح کول دا ناجایز دي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان دا د پیغمبر بیبیان دي په دنیا کې هم دي نو په آخرت کې به همي جنت کې به همي او دا یو خبر راځي وې کما خزا چې آخر کې د چا په نکاح کې مړ شو دا به د هغه سړی په نکاح کې یو خبر دا راځي بعضې خزي د هغې دوه درې نکاحونه یو ځای نکاح وکړي خاون یې مړ شي بل ځای کې نکاح وکړي بیا خاون مړ شي بل ځای کې نکاح وکړي نو دا ښځه به د چا سره وي اگر چې علما په دې کې نورې خبرې کوي لیکن صحیح خبره دا معلومیږي چې دا ښځه به د هغه چا سره یي په جنت کې چې جنت ته لاړ شي دواړه نو دا ښځه به د هغه چا سره چې آخر کې نکاح پې د چا پروت و د چا په نکاح کې دا ښځه مړی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا په دنیا کې هم دي نو په آخرت کې به همي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیثیت اول شانو نو دی وجینا الله رب العزت دا منع کړلا چې د بیبیانو سره نکاح کول ناجایز دي ولې دا د امت میان دي امهات المؤمنین وتوي دا د مؤمنانو میان دي نو د مور سره نکاح نه کیږي نور میان دي چې هغه روحانی میان دي دا غي سره نکاح کیږي لیکن پیغمبر د بیبي سره نکاح نه کیږي دا صرف زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا او دا جایز نه چې تاسو نکاح کې داغه د بیبیانو سره داغه نرستو چره ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار دی الله پر باندې ډیر غټ د ګناه ان تبدو شیئا که تاسو کار کوي یو شی لرا او تخفوا یا پټوي فإن الله کان بكل شیء علیما یقینا الله دې پار شی باندې پوها دا پوره دی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اے مومنانو مداخلے کورون د پیغمبر ته الا یوزن لكم مگر چې اجازت درکړی شي تاسو له طعام خوراک ته غیر ناظرین نه او چې نه به انتظار کوونکی د پخلی ولكن اذا دعيتم لیکن کله چې تاسو راو بللې شي کله چې تاسو را بللې کېږي فدخلون داخليږي فاذا طعمتم فانتشروا کله چې تاسو خوراک کوئ نو بیا خوريږي پاسې ځي ولا مستانسین لحدیث او ما کینه من کون کی دا پار د خبرو ان ذالکم کان یوزی النبی یقینا دا خبره تکلیف ورکې پیغمبر لا فیستحی منکم ناغه حیا کې استاسنا والله لا یستحی من الحق والله باک نه کې د حق بیانولو نو اذا سالتمون متان او کله چې غواړی تاسو دا غینا سامان فسالوهن من وراء حجاب نو غواړی دا غینا رست د پردینا ذالکم اتارو لقلوبکم وقلوبهن دا خپا کون کی اساس زرون د پاره دا غیده زرون د پاره ما کان لکم ان تو رسول الله او نه دی جایز تاسو د پاره چې تاسو تکلیف ورکوي د الله رسول الله ولا ان تنکحو او نه دی جایز تاسو د پاره چې تاسو نکاح کې د بیانو د پیغمبر سره من بعد ابدا رستو د پیغمبر نه چره ان ذالکم کان عند الله عظیم یقینا د الله په باندې ډېر غټه د ګناه ده ان تبدو شیئا که تاسو کار کوي یو شی لراو توفو یا پټوي فإن الله كان بكل شيء عليما يقين الله دې پارشي باندې پوها الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم خنا صاحب کې متبسم